أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله علیک کہ چرنے فضل اللہ تعالیٰ پتا باندے ورحمتو دا اللہ رحمت لحمت طائفت النخامخا قص کرو یوڑا منهم ددینا ان یدلو کا دا چتا بیلاری کی وما یدلونا او دین بیلاری کی اللہ انفسهم مگر فلزان وما یدرونک من شین او ضرر نشی در رسول تا زما پیغمبرہ من شین یو ضرر وانزل اللہ علیک الکتاب نازل کړی د الله تعالی پتا باندې کتاب والحکمت او حکمت د دین د پوهې خبرې چا د پیغمبر علیه السلام سنت اعمال دي او سنت دي او احادیث د پیغمبر علیه السلام دي وعلمک او الله تعالی ښودنه وکړه تا ته ما لم تکن تعلم هغه چې تا ته پته نه وه وکان فضل الله او دی الله تعالی وکان دی فضل د الله تعالی علیک پتا باندې عظیما لوی د کمې خبرې چې دا ته پته نه وه الله تبارک وتعالی د هغې د وحی په ذریعه باندې خبر درک لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتری اس خیر په هغه ډېرو د مشورو د دې کې الا من امر بصدقت مگر هغه څوک چې امر کوي په صدقې سره او معروف یا د نیکۍ په کار سره او اصلاح بین الناس یا د اصلاح په منځ د خلکو کې ومن یفعل نو دې کې خیر شته او نور د منافقینو او یا د یهودو او د نصاراو د هغې په مشورو کې هېڅ خیر نشته ومن یفعل ذلک هغه څوک چې کوي دا رنګې کار ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضا د الله تعالی فسوف نؤتیه نو زر ده چې وربکو موږ هغه ته اجرا عظیما اجر لوی ومن یشاقق الرسول هغه څوک چې مخالفت کوي د پیغمبر علیه السلام من بعد ما تبین له الهدى پس د هغې نه چې واضحه شوي هغه ته الهدى هغه هدایت یعنی هغه حکم ویتبع غیر سبیل المؤمنین او تابعداري کوي سوا د لارې د مؤمنانو نه نوله ما تولى موږ به واړو هغه لره ما تولى هغه چې دی کم طرف ته اوړي ځکه دی عناد کوي ضد کوي د دین اسلام سره نو په دې باندې خپل کفر کې خوشحالي نو الله بس هغې طرف ته ورواړي بیا ونصله جهنم او اوبرسو داخل بکو مونږ در جهنم دوزخ ته وساعت مسیر او ډېر ناکار دی د ورته ورده